یا خالد خان چې څومره ټرانسفارمر لګوي زما د قسم وي د پی ډی ایم ولا تو وري دونه د هغې ټیمان ولګوي نو موږ به ومنو چې نن هغه د 14 اګست سما ده ټول خلک خوشحاله دي. زه د ایم پی ای صاحب لک شکریا ادا کوم. موږ د حاجي صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو. زمونږ د دې ګلندي کلي د لار چې کومه ده دا ډېره غټه مسله وه. موږ چې څه کړي د خفګان هم کړي اوس الحمدلله نن هغوی ته دا کومه ستونزه چې وه هغه حل شول. قدرمنو اوریدونکو نن موږ یوه پیره بیا هریچند چې کوم د ګلندي کلي سره تړلې لار چې د هغې مخکې موږ یوه پیره راغلي چې هغه لاره ډېر زیات چې کوم تکلیف سره خلک مخ په هغه لار سره چې کوم بارانونه وشي نو په هغه لار باندې بیا تګ نه کېدو. خو نن یو پیره بیا خوشحالي سره رالو هغه ټیم موږ سره خفګان نن موږ سره خوشحالي ده ډېر خوشحاله یو نن ولې چې په هغه لار باندې افتتاح نن کېږي. تاسو موږ په شا باندې ګورئ چې کم خلکو نن خوشحالي مناو کړې ده که تاسو ګورئ غبارې لګولې دي ډېر د خوشحالۍ خبره نن ده د دې خلکو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه تاسو د میډیا والا شکریا ادا کوم. تاسو مخکې هم دا ستونزه راوچته کړې وه او ایم پی ایس ته رسېدلې وه نو لاول خو زه تاسو شکریا ادا کوم. بیا د هغې نه علاوه زه د ایم پی ای حاجي خالد خان ډېر زیات مشکور یم چې دې خلکو ته د میوحد کلي خلکو ته او په دې باندې چې کوم دا چاپېرچل کلي پراته دي دې خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې وي. حالانکې دوی به نه روزګار کولی شو نه به یې مړی کولی شو نه به یې ژوندی کولی شو. الحمدلله نن هغوی ته دا کومه ستونزه چې وه هغه حل شوله د ایم پی ایس په لاس باندې. د دې نه علاوه زموږ بل ایم این ای صاحب چې کوم دی ملک انور تاج الحمدلله هغوی هم ډېر زیات کارونه کړي دي. هغه کو تاسو د پرشبندیانو په مد کې وګورئ کو د سولرایزیشن په مد کې وګورئ د هغې نه علاوه نور هم کارونه کړي دي د سړکونو د ګیس په مد کې. نو زه د خپل طرفه د خپل یو سی د طرفه په خاصه توګه باندې د ملک صاحب او د ایم پی ای صاحب د دواړو د کپتان او د نایب کپتان د دواړو شکریا ادا کوم او په خاصه توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف چې څونه هم ورکران دي د عمران خان نه والا تر د لاندې ورکره پورې د ټولو ملګرو ډېره مهرباني او شکریا. د خالد خان نه زه ډېره شکریا ادا کوم. بیا د دې نورو ورکرانو نه زه ډېره شکریا ادا کوم. موږ چې څه کړي د خفګان هم کړي اوس به راشي په خپله به هم دا رات ویني موږ به ورته دواګانې کوو زموږ بچي به ورته دواګانې کوي ده ته به هم ډېره غټه دوا کوو او بس موږ ته ډېر غټ تکلیف و چې دا ابتدا یې موږ ته د دې لارې وکړه دا لارې موږ ته ټیک کړه. حاجي صاحب نن ګورم ډېر په ګڼ تعداد سره چې کوم دی خلک راغونډ شوي نن یو خوشحالي ده. نن یو زه به دا وایم چې ډېر زیاته پرې ماشوم بچي باندې نن خوشحالي ده. حاجي صاحب تاسو مخکې پر یاد نن تاسو ډېره خوشحالي مخې ته راغلې ده څه وایې تاسو دې حوالې سره؟ بس د دې ته موږ شکریا ادا کوو او الله دې آباد لري او الله دې خوشحال لري او بس د دې موږ دا خبره کوو چې بس موږ ته دا رول وشي نو ده ته به هم دواګانې کوو او ده ته به نور خلک هم کوي چې څوک په دې لارې ځي ټول خلک به ورته دواګانې کوي. بالکل زه د ایم پی ای خالد خان ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته یو غټه ستونزه وه یو غټه مسله وه زموږ پیغام خادي نه کېده روزګار پې نه کېده او نن هغه ټول کلی هغه ټول ماشومان ټول علاقې والا چې کوم دی ګلندي کلي والا نوشیر کلي والا زبیر کلي والا میوحد کلي والا ټول راغلي دي او دا ټول مخامخ ولاړ دي د خوشحالۍ نه مطلب چې هغې جامو کې نه ځایږي. زه د ایم پی ای صاحب لک شکریا ادا کوم. ایم پی ای صاحب مخکې هم ته زموږ ایم پی ای وې اوس هم زموږ ایم پی ای او بیا هم زموږ ایم پی ای زموږ مشر او د تا چې کوم کار موږ ته وکړو د 15 کروڑ روپو کار وکړو او د ډاکټر فرید په ورکر په لاس دی وکړو. خلک د ورکر نه ګیله کوي چې د ورکر په لاس کار نه کېږي. زه بالکل زما د یو ورکر په لاس باندې ستا 15 کروڑ روپۍ کلي ته لګي علاقې ته لګي. زه د دې خپل شپږ اتو کلو د طرف نه ستا ډېره شکریا ادا کوم. مهرباني شکریا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټولو ملګرو ته د دې خوشحالي او مبارکي ورکوم. داسې ضرور چې دا ډېره غټه ستونزه وه په دې لار باندې تقریبا چې 15 شپږ کلي پراته دي. ډاکټر صاحب د هغې نومونه یاد کړه چې په هغې کې په خصوصي توګه باندې ګلندی کلی دی زبیر کلی دی نوشیرآباد دی او اوس هم ملحقه مضافات دي. کله به چې باران وشو تقریبا چې د 18 ورځو پورې به دا خلک په دې لار نشو راتللی جدا لارو به راتاوېدل نو دا ډېره غټه ستونزه وه دا ډېره غټه مسله وه دوی ته او ډېر خفګانونه هم دوی ښکاره کړي. اکثر به ډاکټر صاحب پرې باندې پوسټونه هم کول موږ به له ده نه ګیله هم کولې چې هرګز کار دی د مشرانو بې عزتي ده د پارټۍ خو ده بېچاره زما مجبوري ده ما پسې قوم راپاسي ما پسې علاقه راپاسي دا کار کول غواړي نو لهذا د الله پاک لاک شکرونه دي چې نن هغه کار ته عملي جامه ورغوستلی کېږي. په دې کې دا یو سکوز باندې ډېر ټولو ورکرانو ښه کافي ستړي وي د یو سکوز باندې ډېر ټول ورکران د دوی سره ولاړو او دې ته خپله مسله ویلې د دوی مسله نه دې ته دوی خپله مسله ویلې وه چې دا ټول اهمه مسله ده دا کول غواړي او بار به ایم پی ایس سره په هغوی تذکیره کې دی.
خو ایم پی ایس به دا خبره کوي چې فند مسله ده ټیکدار ته کارونه زیات لهدا بخپل مجبوری بیانوله خو لهدا دوی خو مسله وا نو زه د ټولو ملګرو ډیر شکریا ادا کوم ملګرو چې دوی سره په دې ستړه کې یا په دې ستونزه کې منډه والده ترلې والده نو نن ډیر د خوشحالي خبره که تاسو د چاپیر چلته وګورئ کم خلکو لاړ دي د یوسف کوز باندې ورکران راغلي دي پر جذبه سره د علاقې د امیدین او شهر مشران ولاړ دي نن هغه 14 اگست سما ده ټول خلک خوشاله دي او د خپل خوګو قدرمن ام پی حاجی خالد خان مومن پی کې چپن ډیر زیاته شکریا ادا کوي لکه چې بابا ویلي نو ټول ته لاس په دوا دي او ان شاء الله چې دا شان ورته تور سرین دواګانې کوي دا شان په تر سپینګری او ځوانانو دواګانې کوي ولی چې موږ ته دا ډیره غټه مسله و موږ نه چې د غونډې علاقې ته مسله و او د اجي سه په ساتت سره دا مسله حل شو هغه د خپل فند نن د دې باقاعده پرانسته کوي بسم الله الرحمن الرحیم منګه د خالد اجي سه ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ ته دا کم ستونزه و د ګولندې کلی دا روډ ډیر زیات خراب وو تاسو کتو زمونږ په دې علاقې کې چې څونه روډونه شوي دي تاسو ګورئ دا د اجي صاحب کمالات دي او دا واحد دا یو روډ داسې پاتې و چې لکه دا ډیر زیات خراب وو موږ د اجي صاحب ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې یاره موږ ته دا 5 کروڑ روپۍ فنډ زمونږ د غریب علاقې ته راوړو او موږ د وی سی د کوز برم ډیری د طرفه د ورکرو شکریا ادا کوو د اجي صاحب چې هغوی موږ ته دونه غټ فنډ راوړو او د غریب علاقې ته د غریبو خلکو له ورکړو مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د ګولندي کلی د لار چې کومه ده ډیره غټه مسله وه او دا خالد اجي صاحب د پروس کال نه دغه کړو منظور کړو او صح کال په اوس کار شروع کیږي موږ دغه ډیر زیات شکر گزاري چې لکه دا کار یو کو دلته ټول مشران هم د دینه خپو او دا ټول کار د خلکو عوامو چې کم دینو د دوی لپاره وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد ایاز تعلق مې د ریشن سره دی دا د روډ د مسله روانه وه تقریبا د 4-5 سال نه په دې کې پرویز اجي صاحب فرید ډاکټر داسې پکې دي رحمان دیو همزر دلی ډېر کوششونه به کې وکړل او هغه کوششونه رنګ راوړو او هغه روډ چې کوم دی دا روډ نه و دا کندې وي دا بالکل خراب روډ او د ریشن خلکو ته سهولیت جوړ شو د ګولندي خلکو ته دغه جوړ شو داسې بارم ډیری د علاقې ټولې دې سره آباد شوې موږ د کوز بارم ډیری د ریشن د څومره عوام چې دي په دې روډ چې کوم خلک راځي دا ټول د حاجي خالد خان د زړه د کومې نه شکریا ادا کوي او د خپل طرف نه موږ د خالد خان ډېر شکریا ادا کوو ځکه چې خالد خان چې کوم کارونه وکړل نو په تاریخ کې لا چا نه دي کړي یا خالد خان چې څومره ټرانسفارمر لګوي زما د قسم وي د پی ډي ایم ولا ته وایي دونه د هغې ټیمان ولګوي نو موږ به ومنو چې دوی دونه ټیمان ولګول خالد خان دونه کارونه کړي دي چې دا د ویلو نه دي ډېره مهرباني ډېر شکریا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول هم موږ د اجي صاحب خالد خان شکریا ادا کوو چې هغه زموږ د لارې کومه ستونزه وه د ګولندي بابا کلي هغه حل شوه او د خلکو یې ملګرتیا هم کړې وه په 2018 کې د چې کله وزټ وکړو زموږ کلي ته راغی نو ما ته یې ویلې چېرې دلته خو دا جنډې منډې نور هم ډېرې دي ما ورته ویل مل اجي صاحب په 25 تاریخ دی بیا خپل ریزلټ ګوره هغه شانه مو ته شو کړی دی او بیا به م انشاءالله د هغه څه زموږ ملګرتیا او موږ یې شکریا ادا کړو ډېره مهرباني